الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الرحمن الرحيم. بس سيدي هو سيد سخر الله. دلته کې دا کوم آیاتونه چې ذکر کړی شو په دې کې ذکر د قبلتین دی چې د بیت المقدس ته طرف نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته حکم وکړی شو چې بیت الله شریف ته وګرځېدو. په هغې باندې بیا څو خلکو اعتراضاتو نو د هغې اعتراضات یې ذکر کړي دي او د هغې د اعتراضاتو وجه یې ذکر کړې ده چې دا د څه د وجې نه وو. یو حدیث کې چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک 14 یا 19 میاشتې بیت المقدس ته مونځ وکړو. د هغې دا خوښه وه چې دې قبله بیت الله شریف وګرځي نو هغه حکم راغی او حضور صلی الله علیه وسلم مازدیګر مونځ دې طرف ته وکړو یعنې مکې طرف ته یې وکړو. دې سره په مونځ کوونکي کې یو تن بل جومات ته ورسېدو او هلته یې خلکو په رکوع په حالت کې ومونته نو هغه ووایي په الله مې قسم دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک مکې طرف ته مونځ وکړو. نو خلک هم په هغه حال یعنې په رکوع کې مکې طرف ته وګرځېدو. نو په دې آیات کې د هغې ذکر کړی دی. دلته کې ویلي چې سیقول السفهاء زر دی چې وبوي بېوقوفه مراد د بېوقوفو نه د عرب مشرکان دي او د یهودو علما دي او منافقین دي. کله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک هجرت وکړو 14 یا 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ وکړو. د هغې نه پس دا یهودیان چې یو دي به ډېر خوشحاله وو چې بیت المقدس طرف ته به مونځ کوو. کله چې دا آیات راغی او نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک بیت الله شریف ته وګرځېده نو یهودیانو ډېر ناخوښه وګڼله. په دې د وجې نه سره بغض پیدا شو او منافقانو د دې د وجې نه چې د دوی به استهزاء او ټوکې ټکار مسلمانانو پورې کولې او مشرکانو د دې د وجې نه ټوکې کولې چې دوی د خپل د پلارانو قبلې طرف ته وګرځېدله نو زر دی چې دوی به د خپل پلارانو دین طرف ته هم وګرځي. نو ځکه سفهاو ذکر دوی دپاره وکړو. سیقولو زر دی چې وبوایي سفهاو بېوقوفه من الناس د خلکو نه ما واللهم څه شي وګرځو دوی لره عن قبلتهم التي هغې قبلې لره كانوا علیها چې و دوی په هغې باندې قل لله المشرق خاص الله لره مشرق والمغرب او مغرب خاص الله لره مشرق او مغرب دی. کو څومره حکمونه الله تعالی اصل کې مراد تینا حکم د الله تعالی دی چې منل دي کو هغه مشرق ته وي او کو مغرب ته وي او مشرق او مغرب چې روړو په مابین د دې کې بیت المقدس شو یعنی په میان د دې کې بیت المقدس راغی نو بعد د دنیا میان زو ګرځیدا کو سل پیری حکم وشي چې الله تعالی وایي
چې دې طرف ته مونځ کوئ د ایماندار خلک چې دی هغه حکم به مني او هغې طرف ته به مونځ کوي. نو د هغې نتیجه بیا دا چې یهدي من یشاء او هدایت کوي هغه چا ته الی صراط مستقیم چې په نیغې لارې باندې یعنې د اهل حقو نه د اهلو نه هغې ته بیا څه کوي هدایت کوي. چې څوک بیت الله شریف حکم یې وکړ چې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته وګرځئ او مونځ یې وکړ نو بد داسې دا د اهل حقو نه شو. وکذالک د دې د وجې نه او په دې آیات کې بیا د نبي علیه الصلاۃ والسلام د امت گواهی پیش کوي په نور امتیانو باندې چې کله د قیامت ورځ شي نو نور امت به راوغوښتي شي د هغې نه به تپوسونه وکړي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نوح علیه السلام مبارک ته د قیامت په ورځ راوغوښتي شي او د ده نه به پوښتنه وکړي شي چې تا زما پیغام بندګانو ته رسول یو؟ هغوی به ووایي چې آو الله ما رسول یو. د دې امت په راوغوښتي شي او د هغې نه به تپوس وکړي شي چې نوح علیه السلام مبارک تاسو ته زما خبرې رسولې نو هغوی به صفا انکار وکړي وبه وایي چې له څوک یېروونکي له نور راغلی موږ له نوح علیه السلام ته به وویلی شي چې تا سره ستا امت انکار وکړو ته ګواه پیش کړه. نو دوی به ووایي چې زما ګواه کې زما نبي علیه السلام امت دی او هغه دی نو په امت کې او هغه به په ګواهۍ کې پیش کړی شي. دغه شان د ټولو نبیانو دپاره به هر یو خپل امت راوغوښتي شي او هغوی به صفا انکار کوي. نو دا ټول دلیل به په دې ده چې د نبي علیه السلام امت به د هغې دپاره ګواه جوړ شي او نبي علیه السلام مبارک به بیا د هغې باندې ګواهي وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه او زما امت په د قیامت په ورځ په یو اوچت غونډۍ چې ټول خلک به ښکاره وي او ټول ته به ګورو. په دغه ورځ به ټوله دنیا تمنا کوي چې کاش موږ هم د دې سره وو چې د کوم نبي قوم هغې دروغجن کړی وو موږ به د رب العالمین په دربار کې شهادت ورکړو چې د ټولو نبیانو رسالت حق ادا کړو. نو د دې نه معلومه شوه چې د ګواهۍ دپاره هم د ګواهۍ دا مسله معلومه شوه. نبي علیه السلام یو حدیث دی چې سلمان قلبي د یو سړي جنازه کې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم سره وو نو خلک وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم دا سړی ډېر نیک سړی و ډېر متقي او پرهیزګار و او رښتینی مسلمان و او ډېر تعریف یې وکړو. نبي علیه السلام مبارک ورته وویل چې تاسو دا څنګه وایې؟ دې سړي وویل چې دا په دا باطنه خو الله ته پته را خو په نور د خبرو او اخلاقو نه صفا پته لګېده. نبي علیه السلام مبارک وویل چې د جنت د ده دپاره واجب شو. بیا د بنو حارثه د یو سړي په جنازه کې و خلکو وایي چې دا ډېر بد سړی و او اخلاق یې ډېر ښه نه او ژبه یې ښه نه وه اره ډېر بد یې وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو دا څه نه وایئ؟ دې سړي وایي هم دغسې ده. حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ده دپاره جهنم واجب شو. دغه شان د عمر رضی الله عنه په زمانه کې ناسو او یو کس جنازه تېره شوه هغه وفرمایل چې دا سړی ډېر نیک و هغه وایي چې واجب شو پې. بیا د بل کس جنازه تېره شوه نو بل کس ووایي چې دا سړی ډېر بد سړی و هغه وایي واجب شو پې. نو بیا وفرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کوم مسلمان د نیکۍ شهادت 4 تنه ورکړي نو هغه به جنت ته داخل شي. نو موږ وایو که 3 تنه یې ورکړي نو دوی وایي چې 3 تنه یې ورکړي هم به جنت ته داخل شي. موږ وایو که 2 تنه یې ورکړي شهادت دا ورکړي چې دا ښه سړی نو وایي که 2 تنه یې ورکړي هم به جنت ته داخل شي. وی په یو ګواهۍ باره کې بیا موږ تپوس ونه کړو. نو خلکو په دغه شان په ډېرو حدیثونو کې ذکر شوي دي. په حدیث کې نږدې دی چې تاسو خپل نیکي او بدي وپېژنئ. خلکو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دیو باندې چې ښه تعریف او د بدو په شهادت تاسو په ځمکه د الله ګواهیان یې. بیا وفرمایل چې لومبۍ قبله امتحان و یعنې بیت المقدس مقررول په کعبې طرف ته ګرځول صرف د دې دپاره چې معلومه شي او دویم قبلې ته چې کعبې طرف ته ګرځول دا دپاره د دې و چې معلومه شي چې رښتونی فرماندار څوک دی
او چرته چې مخ کړي نو چې هغه خوا کوونکي بس وګورئ. سيقول السفهاء زرد چوبای بیوقوفا من الناس د خلقنا ما واللهم سشیو گردو دی لرا ان قبلتهم التي دی قبله لرا قانون چو علیها پای باندې قل وتوا پیغمبرا لله المشرق خاص الله لرا مشرق ته والمغرب و مغرب دی یهدی هدایت کوي من یشاء چاته چې خوخی الى صراط مستقیم نه غلارتا وكذلك وداركم جعلناكم من غردول تاسو امه يومت وسطا غرا لتكونوا تشي شهداء گوايان على الناس فخلق باندې ويكون الرسول وشيب رسول عليكم پتاسو باندې شهيدا گوا وما جعلنا من ذكر دول قبل لرا التي كنت عليها اچويت پای باندې یعنی مراد دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په مکه کې وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په داسې ودرېده او حکم دا موږ به کوو بیت المقدس طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په داسې طرف ته ودرېده چې د دواړو ته مخ راشي نو په دغه طرف ته اشاره کړې ده الا مگر للعنم لپاره دی چې موږ معلوم کو من یتبع الرسول سوق تابعداري د رسول کوي ممن ينقلب یو سوقاغه چې ګرځي اعلی کې به په پوند باندې یعنی واپس کیږي او انکار اگر کوم د کبیره دا ګران دی الا مگر نه دی علی الذین فآی کسانو باندې حد الله چې هدایت کړی الله تعالی غیتا او دا درې ډول سفهاو چې دا دغه د اعتراض جواب دی چې وی چې حکم کسان چې مړ شوي دي چې بیت المقدس طرف ته یې مسکړو شهیدان شوي دغه بس حالیا نو الله تعالی دغه جواب دا ورکړي وما كان الله ندي الله تعالى ليضيع جزايكي ایمانکم ایمانون تاسو ان الله بشک الله تعالی بالناس فخلق پورې لرؤوف الرحیم ډیر مهربان او بخون کې دی.